السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیر علي او هرکلی وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ د سټیپلیزر د کرنټ د ختمولو باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا ستاسو سټیپلیزر چې کوم دی چې دا شارټ شي نو دا تاسو په څه طریقه باندې ډېر په اسانه باندې نه شارټ وباسلی شئ. دا موږ سره یو سټیپلیزر دی نو دا تاسو وګورئ. نور بالکل ټیک دی او په دې کې شارټ دی یعنی باډي یې شارټ ده. کله چې تاسو کرنټ چک کوئ نو کوم ځای باندې چې کلر نه وي مطلب دا پینټ پې نه وي شوي هغه ځای سره تاسو ټیسټر ولګوئ او بیا تاسو پیزار د خپو نه لرې کې مطلب خپل به خپې تاسو دا خپه چې کوم دی نو دا د ځمکې سره ټکراو کوي نو که چېرې د ټیسټر دا لایټ مړ شي نو بیا دې کې شارټ نشته دی. دا بیا ارث مسله ده مطلب دا نیول نه کوي او که چېرې دا لایټ ستاسو د خپې لګېدو سره تیزیږي نو بیا دې کې مستقل شارټ دی. نو اول خو دا کتل پکار چې په دې کې څه تار مار خو نه دي جنګېدلی بیا دا وړوکي ټرانسفارمر چک کول پکار دي خو مونږ دا ښه کمپلیټ چک کړی نو د دې چې کوم دی نو دا غټ ټرانسفارمر چې کوم دی نو دا شارټ دی. اوس په دې نه مونږ د شارټ د لرګیو طریقه ښیو. اوس که چېرې دا مونږ په لیګل طریقه باندې سیټ کوو مطلب چې په کومه طریقه باندې پکار دی نو اول به مونږ دا ټرانسفارمر د دې سرکټ نه لرې کوو بیا به دې نه دا کلیمپ لر کوو پتري به ترې لر کوو دا کویل بس پړو په دې کې به تار هم ضایع کېږي په دې به ټایم هم ډېر زیات کېږي مطلب غونډه ورځ پې تقریبا چې په دې په ایستلو او په ټیکولو باندې لګي. نو اوس مونږ د دې یو شارټ کټ طریقه باندې سیټ کوو چې سټیپلیزر به هم ټیک شي شارټ به هم نه کوي څه مسله به هم نه کوي. نو د دې لپاره به اوس مونږ چې کوم دی نو دا ټرانسفارمر چې کوم دی دا مونږ دې نه کولاو کو او اوس په د دې ترمنځ مونږ دا لرګې ولګو نو دا به د دې دواړو ترمنځ د باډۍ او د ټرانسفارمر ترمنځ ګیپ پیدا شي. د هغې د وجې به دا ټرانسفارمر چې کوم دی دا باډۍ سره نه لګي چې باډۍ سره دا نه لګي نو دا به کرنټ نه کوي. نو دا اوس مونږ د دې د لاندې دا تخته کېښوده اوس به مونږ د دې په دې باندې د لاندې سایډ میخونه ولګو چې دا په دې باډۍ پورې کلک شي. څلورو میخونو پې ولګو دا سوډاني میخونه دي تورو نو ښه په طریقه باندې پې ولګو. په تخته باندې مونږ د لاندې سایډ نه څلور میخونه ولګولو چې دا په دې باډۍ پورې کلکه شي. اوس به مونږ د پاسني پیچونه چې کوم دي نو د دې به مونږ کوشش دا کوو چې دا د دې لاندې سایډ باندې چې مونږ کوم پیچونه ولګول چې د هغې سره ټکراو نه شي. نو
دې مخه صحیح پیچونه ولګو چې کوشش دا پکار دی چې دا میخونه د لاندې سایډ چې مونږ کوم میخونه لګولي چې دا خپلو کې ټکراو نه شي. او دا تاسو وګورئ مونږ دا ټرانسفارمر ښه صحیح کلک کو. تاسو وګورئ د دې طرفه مونږ دا څلور پیچونه ولګول، دا په باډۍ پر مونږ تخته کلکه کړه او د هغې نه بعد مو دې سایډ باندې په داسې طریقه باندې میخونه ولګول چې یاره لاندې میخونو سره ټکراو نه شي. نو د هغې نه بعد نو اوس یې مونږ دوباره چیک کوو چې یاره مونږ کوم محنت وکړو نو یاره هغه ټیک دی او که نه دی کې کرنټ ختم شو کو ختم نه شو. نو دا تاسو وګورئ دا ټرانسفارمر کې کرنټ راځي، ډب ټیسټر بلی. اوس مونږ باډۍ سره چیک کوو چې یاره باډۍ سره لګېدلی او که نه. دا تاسو وګورئ باډۍ سره کرنټ نه کوي او دا ځان له چې کوم دی نو دا ټیسټر بلی یعنی دې کې کرنټ موجود دی. نو په دې طریقه باندې تاسو د غونډې ورځې کار چې کوم دی نو هغه په 15 منټه کې کولی شئ. یعنې ټایم هم پې کم لګي چا دپاره چې تاسو ټیک کوئ نو هغې ته هم پیسې کمې راځي او په دې طریقه باندې تاسو په 15 منټه کې د غونډې ورځې کار کولی شئ ښه په اسانه باندې او بالکل 100% دا فایدار. هیڅ قسمه څه مسله مطلب کو په هغه طریقه باندې تاسو ټیک کوئ کو په دې طریقه باندې نو کار به یو شان کوي. نو په دې طریقه باندې تاسو خدا چې کول پکای چې آیا کرنټ په دې غټ ټرانسفارمر کې دی، په دې وړوکي ټرانسفارمر کې دی یا په سرکټ کې دا کتل پکار دي. نو امید کوم چې تاسو به د سټیپلایزر نه کرنټ لرې کېدو اسانه طریقه زده کړې وي. په ویډیو مو خوښ شي نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ الکتریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور وهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله پامه.